نو رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم عالمی پیغمبر دی، داغه هدایت عالمی هدایت دی او داغه امت عالمی امت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تمام عالم د پاره یواز د انسانانو د پاره نه، د تمام شجر د پاره، د تمام حجر د پاره، د تمام مخلوقات د پاره الله رب العزت چې کوم دی پیغمبر د دنیا ته را لېږلی دی. رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ته چې کله نبوت میلاو شو، نو د نبوت میلاویدون مخکې بشیاطین چې کوم دی هغه جنات چې د هغوی دور حکومت و، هغوی به د اسمانونو یخ ته چې کوم دی تلل او ځان له هلته ټکانې جوړې کړې وي. د هغه ځای نه به چې کوم دی د غیب خبرې راوړلې او بیا به چې کوم دی هغه پزمکه باندې چې د هغوی کوم آقاګانو، پزمکه باندې چې د هغوی کوم ساحرانو، هغوی ته به چې کوم دی بیانولې او هغې ساحرانو جاهلانو او هغې وخت د هغې فرعونیت د هغې ساحرانو به چې کوم دی په هغې کې د خپل ځان نه لسته خبرې نورې جوړې کړلې او خلکو ته به چې کوم دی بیا هغه بیانولې چې دا وخت به دا کېږي، دا وخت به دا کېږي. ځکه په هغه وخت کې دا سحر او د جادو چې کوم دی ډېر زیات زور. نو چې رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ته نبوت میلاو شو، نو د دغه شیطانانو، شیاطینو او د دغه جناتو غره تک چې کوم دی الله رب العزت منع کړو آسمانونو ته رسائی د دوی چې کوم دی منع شوله. فرشتې به مقرر شي، هغوی به چې کوم دی د اور ډزې کولې په هغوی باندې، او بیا چې به کله د اور په ډز باندې هغوی ولګېدل یا به یې ځان بچ کړو نو واپس پر راغلل او ډېر پریشانه به